بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। زبا دخلو ډیرو ګرانو محترمو مشایخو نام ډیر ادب او احترام سره دا گزارش کوم او اکثر بیا زمونږه مشایخو بیانات یو ځای ته راجمع شي بیا په لږ وخت کې د ټولو بیانات پوره کېدل ډېر ګران او مشکل شي. د ټولو په خدمت کې په دې به خفګان نه کوو او دا د نظامت ذمه داري هم داسې ده چې دې کې دا خفګان جوړېږي خامخا. خو چونکې زه د حکم پابند یم زمونږ د تحصیل امیر مخدوم العلماء حضرت مولانا میاں اعظمت حقانی صاحب دامت برکاتهم تشریف فرما دي، ذیلی ناظم حضرت مولانا قاری نجیب الاسلام صاحب را رسېدلي دي او زمونږ د مجلس صدر نشین کاکانګي د کونسل د مجلس تحفظ ختم نبوت امیر حضرت مولانا سبحان الدین صاحب دامت برکاتهم تشریف فرما دي چې دا مشران ما ته څه حکم دي د هغې مطابق به زه چلېږم. خو بیا مې واجدانه درخواست دا کوم د ټولو حضراتو نه چې د وخت به ډېر زیات خیال ساتو. اوس مختصر وخت دپاره د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ذیلي مبلغ حضرت مولانا مفتی طاهر الله درویش صاحب ته دعوت ورکوم چې هغې مختصرو الفاظو کې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. ہے عقیدہ اپنا بس کو یقین، ہے عقیدہ اپنا بس کو یقین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر جلسہ قابل صد احترام علماء کرام، عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلسہ ختم نبوت دا تفصیلی خبری و علماء کرام کی دزیات و خبرو دمشران نے اجازتم نشتا پدی 15 منٹ کی دمرا اگدی خبری بدام را اگدا مسئلہ بانی نکی خدوم رکو عزت مندو دا ختم نبوت مسئلہ دا قرآن کریم دا 110 آیاتون ثابت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا 210 احادیث متواترون ثابت دا. حدیث متواتر اغیتوی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ، دا اصول حدیث علماء کرام دا غی حکم وی چدا منکر دیسا کافر وی دا دا سے احادیث و جمع غفیرنا دا ختم نبوت مسئلہ ثابت دا
اوله اجماع په امت کې په مسله د ختم نبوت باندې شوې ده په صحابه کرامو کې اکثر صحابه کرامو نه قولا د ختم نبوت مسله ثابته ده تابعین تبع تابعین فقهاء کرام فقهاء امت متکلمین اسلام ټول دنیا په دې باندې متفقه ده چې نبی علیہ السلام آخري نبی د ختم نبوت مسله قرآن ذکر کوي حدیث ذکر کوي د ختم نبوت مسله په عالم ارواح کې تذکره شوې ده زه دلایل نه وایم د ختم نبوت مسله په عالم برزخ کې ذکر کیږي د ختم نبوت مسله په عالم آخرت کې ذکر کیږي د ختم نبوت مسله په عالم خلق کې تذکره ده د ختم نبوت مسله رب العالمین په معراج کې تذکره کړې ده ختم نبوت مسله باندې د دنیا ټول ارسه گواه دي ټول انبیا په ختم نبوت عزتمندو گواه راغلي دي ټول کتابونه په ختم نبوت باندې الله جل جلاله را لېږلي گواه دي د کائنات ذره ذره په ختم نبوت گواه ده الله په خپله په ختم نبوت گواه دی محمد رسول الله په خپله په ختم نبوت گواه دی څومره صفات خدای انبیو ته ورکړي دي هر صفت څنګه چې نبوت رب العالمین انبیو ته ورکړی دی نبوت په پیغمبر مبارک باندې تمام شوی دی جمیع صفات انبیا کې لګونه پراته دي ټول انبیا صفات په جناب محمد رسول الله ولاړ دي د کائنات ذره ذره په ختم نبوت باندې گواه ده والحمدلله شاهد ده سبحان الله تیز زه زیات نه وایم خو یو نکته وایم یو علم بالاسماء دی یو علم بالمسمیات وي یو علم بالحقائق وي او یو علم بالعلل وي عزتمندو علم بالمسمى د علم ابتدا ده علم بالمسمیات د علم دویمه درجه ده علم بالمسمیات څه ته وایي دغه عزتمندو یو لوی دومره آسان انداز کې یو سړی د زید نوم دی دا زید اسم دی خارج کې دا زید شکل تا تخکاری دا مسما دی یو د حقیقت دی او یو د وجود علت دی دومره به عزتمندو الله جل جلاله یو علم د اسماء لېږلی دی دنیا ته یو علم بالمسمیات دی یو علم بالماهیت او حقیقت دی یو علم بالعلت دی علم ابتدا د اسماء نه کېږي انتها په علت باندې کېږي ډېر صفات خدای په محمد رسول الله تمام کړي دي نبوت یې پې تمام کړی دی هر صفت یې پې تمام کړی دی علم بالاسماء خدای آدم علیه السلام له ورکوي آدم علیه السلام لومبی نبي دی وعلم الاسماء علم آدم الاسماء كلها علم بالمسمیات خدای نوح علیه السلام له ورکوي دلایل قرآن کریم احادیث کې تفصیلي دي علم بالحقائق رب العالمین ابراهیم علیه السلام له ورکوي رب العالمین د علل علم محمد رسول الله له ورکوي څنګه چې صفت علم خدای پاک په محمد رسول الله تمام کړی دی دغه رنګه رب العالمین نبوت په محمد رسول الله تمام کړی یو دلیل دی مولا خپله خبره ختمه حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات صاحب آب حیات قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ متعلق راضی علماء کرام تشریف فرمانی شیخ الاسلام حکیم الاسلام قاری توحید سے رحمہ اللہ په خپل خطباتو کې لیکلي دي یوسف علیہ السلام له خدای علم تعبیر ورکړو علم تعبیر جزئی الله جل جلاله هغه ته نصیب کړو کلی طور باندې خدای هغې له نو ورکړي جزئیات چې بچا ولیدل خدای به یوسف علیہ السلام ته وحی وکړه کلیات او اصول او علل ورسره نو چې په هغې باندې هغوی فیصله کړې وې د حکیم الاسلام حضرت قاری توحید صاحب رحمه الله وینا ده جناب محمد رسول الله ته علم تعبیر خدای اصول ورکړي دي قاسم نانوتوی رحمت الله علیه یو کس راغی پوښتنه ترې کوي حضرت خوب وینم یو دومبه چې ګډ چې ورته ویلی شي یو ګډ راځي په خپل ښکر باندې زما پنډۍ کې ښکر مږي ما باندې چې کوم دی حمله کوي او د حملې په بنیاد زما پنډۍ زخمي کېږي حضرت ورته فرمایي وایي ستا به قرآن مري علماء کرام فرمایي وجه دا ده دا امتیان د پیغمبران نه دي وحي ورته نه ده شوې حدیث کې ظاهرا تصریح نشته نه چېرته جزیه وضاحت سره داسې میلاویږي اصول د تعبیر رب العالمین دې امت ته محمد رسول الله ته ورکړي دي د ګډ نه تعبیر مرګ دی او هغه ورته وایي پنډۍ چې کومه ده دا زمونږ د احادیثو نه معلومیږي چې دا د نبي علیه السلام د تشریحاتو د وضاحت
न मालूमेगी कि पांडे द इंसान पाम कायनात के पाम रिश्तेदारे के द उरारन ताबीर हुई इज्जत मंद अगल तवई स्ताब उरारमरी सका गट मर्ग दे और स्ताब पांडे की दागख कर मंडल दात सिदी लकस्ता उरार चिमरी और मर्ग पे राजी इज्जत मंद सोरा जितीर से उरार वफात शो अल्लाह जल्ल जलालहू उम्मतियान ता अगा मिरास द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द हर विरासत और सिफत फरीक है रब्बिल आलमीन जुजियात द इल्म अंबिया दवर करी इलत और कुलियात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दवर करी द हर सिफत और द हर चीज इंतहा रब्बिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बांधे गई दादी खबरी दलील दे कि हुजूर नरुस्त बल नबी नाराजी और खत्म नबुवत समम और उस्तादु द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिफत दे दबर चाले दे और आखिर दावाना है किसी दज्जाल को मैं अंबिया कह दो ये मुश्किल है मुझे जंजीर पहना दो मुझे सूली पे लटका दो मुझे जंजीर पहना दो मुझे सूली